بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 100 دی او قانون نمبر 29 دی د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د سین او شین قانون، څوک ورته د سین شین قانون وای، څوک ورته د السمع الشبه قانون وای. نو دواړه ورته ویلی شي د سین شین قانون یا د السمع الشبه قانون. نو د دې قانون خلاصه اول وورئ. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د باب افتعال په فا کلمه کې د افتعال فا کلمه د الف نه پس را فا د عمدغه فا کلمه ده. نو د باب افتعال په فا کلمه کې سین یا شین راشي. که په فا د فا کلمې په ځای باندې سین راغی او که د فا کلمې په ځای باندې شین راغی، د فا کلمې په ځای باندې که سین راشي او که شین راشي، نو د باب افتعال د فا نه پس را کومه تا ده دغه تا یادوي، دا تی دا کومه تا چې ده د باب افتعال د تا نه هم سین یا شین جوړول جایز دي. کله چې د باب افتعال فا کلمه کې سین راشي یا شین راشي، نو بیا چې د باب افتعال کومه تا ده که نه د دغې تا نه به هم سین یا شین جوړی. کله چې د باب افتعال په فا کلمه کې سین راشي، نو د باب افتعال تا نه به هم سین جوړی. او که کله د باب افتعال فا کلمه کې شین راشي، نو د باب افتعال چې کومه تا ده د دغې تا نه به هم شین جوړی. ټیک شوه؟ او بیا دغه یو سین په بل سین کې او یا دغه یو شین په بل شین کې مدغم کول واجب دي. اول بیا زده کوي. د باب افتعال په فا کلمه کې که سین راشي، نو د باب افتعال د تا نه سین جوړول جایز دي. اوس چې دې کله د تا نه سین جوړ کو که نه، اول خو به دې چې جوړو نه چې جوړ دی کو، اوس دغه یو سین په بل سین کې مدغم کول واجب دي. د باب افتعال د تا نه به سین جوړ کې. ټیک شوه؟ خو اوس په بیا د باب افتعال په فا کې چې کوم سین دی او بیا تا د تا نه سین جوړ کو، نو د دې باب افتعال د فا کلمې سین او د تا کلمې سین دا دواړه به یو بل کې مدغم کې، نو دا مدغم کول بیا جایز دي، واجب دي. د تا نه سین جوړول جایز دي، خو بیا دا یو سین په بل سین کې مدغم کول، ادغام کول دا واجب دي. ټیک شوه؟ لکه السمع او الشبه چې په اصل کې استمع یستمع استماعا باب افتعال ناراضي. استمع دی دا استمع چې په اصل کې استمع او دا الشبه په اصل کې اشتبه. ٹھیک شو؟ نو استمع کې مو تا د دې استمع کې چې راکمه تا ده، تا اول استه او بیا به تا ده. نو استمع کې مو تا د تا نه سین جوړ کړو، دا استمع دی که نه، نو دا مونږ کو سمع. وګورئ دا اول سین خو په فا کلمه کې راغی، دا دویم سین چې جوړ کو که نه دا هم د تا کلمې نه جوړ کو، د باب افتعال تا نه مونږ دا سین جوړ کو. ټیک شوه؟ اوس به ته جوړوم انشاءالله. ښکته ما سره د مثالونو ځای شته، بعض یو قانون ډېر غټ وي، په هغې کې ما سره د مثال لیکلو ځای نه وي، یا کې په خپله چې زه کوم وخت لیکم هغه وخت کې قانون حل کول د هغې لپاره ځای را سره نه وي، نو هغه زه داسې په تلفظ سره حل کړم. او چې کله را سره ځای وي نو انشاءالله زه به بیا هغه دلته حل کوم، تاسو به بیا ښه پوهېږئ. نو استمع کې مو تا نه سین جوړ کړو، نو د استمع نه څه شو؟ السمع شو. او سمع بیا دوی یو شان حروف، یعنی یو هم سین دی بل هم سین دی، دوه یو شان حروف یو ځای شول، یعنی دوه سینونه یو ځای شول. نو اوس مو یو سین په بل سین کې مدغم کړو، نو السمع شو. لا ګورئ دا موږ سره دی استمع. اوس وګورئ دا افتعال د باب افتعال دی دا دا موږ سره اصل استمع بر وزن افتعل، دا موږ سره داسې دی افتعل. ټیک شوه؟ نو ګورئ په فا کلمه کې دلته موږ سره سین راغی، سین. ټیک شوه؟ اوس د باب افتعال دا تا ورپسې ده، دا کومه تا چې ده که نه دا د باب افتعال تا ده، دې ته د باب افتعال تا وایي. د دې تا نه به هم ته سین جوړ کې. اول خو د باب افتعال په فا کلمه کې په خپله سین راغلی دی، یو سین راغلی دی. اوس په ته چې دا اول سین راغلی که نه، نو اوس په د باب افتعال د دې تا نه هم ته سین جوړ کې.
نو ګوره تا متحرک ته نو سین به متحرک کی دلته دا سین ساکن دی اولنی سین او دلته ورسره الف دی ٹھیک شو نو اوس وګورئ دوه سینونه یو ځای شو دوه سینونه یو ځای شو نو د دې دوانو سینونو نه به یو سین جوړ کی او مشدد به کی یو شین به جوړ کی مشدد به کی نو د استمع نه به موږ سره څه شو استمع ٹھیک شو دا استمع په اصل کې څه شو استمع نو د دې تا نه موږ سین جوړ کو ٹھیک شو نو دا دوه سینونه یو ځای شو نو د دې نه موږ یو سین جوړ کو او مشدد هم کو نو موږ سره څه شو استمع ٹھیک شو دا خو موږ سره استمع حل شو اوس اشتبه چې دی که نه اشتبه هم په اصل کې اشتبه فا کلمه کې شین راغی او بیا پسې د باب افتعال تا ده ٹھیک شو نو اشتبه شو دا اشتبه و په اصل کې څه شو اشتبه په اصل کې اشتبه نو تا نه د باب افتعال دا تا د دې نه هم شین جوړ کړو ځکه چې په فا کلمه کې شین راغلی نو کله چې په فا کلمه کې شین راشي نو بیا تعالی اختیار دی چې د باب افتعال د تا نه شین جوړې او که نه جوړې ځکه جایز دی جایز که جوړ کې نو ښه بهتره ده نو تا دې جوړ کو اوس د باب افتعال د تا نه هم شین جوړ کړو نو بیا څه شو موږ سره دا اشتبه نه موږ سره څه شو شبه یو شین خو فا کلمه کې شو او بیا هم د تا نه دا شین جوړ کو نو شبه شو بیا دوه شینونه یو ځای شول دوه شینونه یو شین ساکن دی یو شین متحرک دی د تا نه موږ شین جوړ کو نو اوس دا شین متحرک دی ٹھیک شو نو دوه شینونه یو ځای شول نو اوس مو یو شین په بل شین کې مدغم کړو نو اشتبه شو نو دا اشتبه چې دی که نه اول بیا زده کوئ اشتبه دا په اصل کې و اشتبه بر وزن افتعل اشتبه بر وزن افتعل اشتبه بر وزن افتعل اوس وګورئ د باب افتعال دا تا چې ده که نه د دې نه به هم شین جوړ کړو ځکه چې په فا کلمه کې شین دی په فا کلمه کې چې شین راشي نو د باب افتعال د دې تا نه به هم شین جوړ کړي نو اولنی شین خو موږ سره ساکن دی که نه نو شو او د دې تا نه هم شین جوړ کا نو دې نه دا تا متحرک ته زبر دی په دې شین باندې به هم زبر واچي او دا با په خپل ځای راشي او ها به په خپل ځای راشي نو شبه دا دویمه شین چې دی دا موږ د باب افتعال د دې تا نه جوړ کو د دې یوې تا نه موږ د دې تا نه تا متحرک نه به موږ شین جوړ کو شین نو په دې تا باندې فتحه ده په دې شین باندې به فتحه واچي نو ګورئ یو د فا کلمه کې موږ سره شین راغی او شین ساکن دی مخکې ته الف دی حمزه ده نو یو شین دا شو یو دا شو یو بل پسې رالل نو یو شین هم مشدد کو یو شین هم ته جوړ کو او شد هم پې واچو د دې مشدد شین مطلب دا دی چې دا دوه شینونه دي نو دا حمزه ورسره ولګوه او دې پسې بیا دا با په خپل ځای راوله نو اشتبه نه موږ سره څه شو شبه نه موږ سره څه شو اشتبه د دې دوه شینونو نه موږ یو شین جوړ کو او مشدد هم کو ٹھیک شو او په دې دویم شین چې کوم حرکت وي هغه هم په دې مشدد حرف باندې واچي او دا با په خپل ځای راولي او دا ها په خپل ځای راولي نو د شبه چې و دا موږ سره اشتبه و په اصل کې بیا د اشتبه د باب افتعال دی تا نه موږ شین جوړ کو نو شبه شو بیا هم دا شین دوه شینونه یو ځای شو شین مشدد یو شین هم په بل شین کې مدغم کو نو دا مدغم کول بیا واجب دي اول د باب افتعال د تا نه په فا کلمه کې که شین وي نو د دې تا نه به هم شین جوړول جایز دي خو چې اوس دې شین جوړ کو نو دا دواړه شینونه په یو بل کې مدغم کول بیا واجب دي نو دا موږ سره د سین او شین یا د استمع الشبه قانونو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام